بسم الله الرحمن الرحیم اللهم یسر ولا تعسر وتممه بالخیر. خدي تعلیم الاسلام ولا پہلا سبق تا حصہ اول. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم. مشمونو ستو گوره سوال نمبر 1 تا تپوس دنه که تم کون ہو تچوگی جواب کی بس اس تو چوک تپوسو کی تچوگی مسلمان. جواب شد مسلمان. بسلمان بنه بسلمان سیده مسلمان. مسلم نایل شي مطلب دا شو د تعارف غوړي کنه کنامی تعارف بیا خو نه مخستل شي کنامی تعارف نه کنه بیا مسلمان نه قوم ورکی نشي خیال صحیح ده. سوال مسلمانوں کی مذہب کا کیا نام ہے؟ د مسلمانوں د مذہب څه نامه ده؟ مسلمانوں څه مذہب دار قوم خپل مذہب وي مسلم قوم څه د دې څه مذہب وي اسلام یعنی دین اسلام صحیح شو. دین اسلام دیو مذہب ده. مذہب عام معنی کی خسته کنه کنی مذہب اسه کی مول شد حنفی مذہب د مول کنه حناف دیزی که معنی ده نه تاسو کی ستو دین څه ده صحیح ده. مسلمانوں کی دین کا کیا نام ہے صحیح ده. دین خو بس دین اسلام دا کنه ٹھیک شو. بل دتے سے اسلام یعنی دین اسلام کیا سکھاتا ہے؟ د دین اسلام متشرز دکی دی کی څه خبری څه خګړی خوبی دی. جواب اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے. اسلام ټولنا اولین تعلیم دا ده کنه ټولنا اول شاید مدرز دکی هغه خدا ایک ہے اللہ تعالی یک ہی یو دا بندگی کی لائق وہی ہے. بندگی لائق صرف مغا دا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول ہے بس دسیلش او پیغمبر علیہ السلام دی خدای تعالی بندا دا او سرا دی بندا دی نور بندگانو نه پدی کی ممتاز دا کنه س دی خدای رسول هم د یو عام انسان نه د صحیح ده. مطلب دې س بندا دا کنه الہ نه ده بل سے درجانہ شیئر کول سی د پیغمبر ته. اور قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے. قرآن کریم به دی خدا تعالیٰ کتاب د پیغمبر سمنے اللہ تعالیٰ نازل کړه ده. اس مخت د اسلام له خوبی خی دین اسلام سچا دین ہے مذہب ہے. دین اسلام رختیونه مذہب ده ټول صداقت اور کا دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں اور نیک بات اسلام سکھاتا ہے. اسلام ولا لمن دی خو خبر نه ډاکه ده کنه او څومره په دنیا کې ښېګړې دي ښې خبرې دي که خوبیانې دي کنه دا په اسلام کې ورکی دي. که یو سړی مسلمان وګرځي کنه دی معنی داسې دي ته د نورو چیز زده کولو ضرورت نشته ولې چې اسلام کې خپله دومره ډېر ګلونه دي هر څه کنه څه د بل شي ګلونو ضرورت شته نه. ستا د ښایست ګلونه ډېر دي جولۍ متنګه زه به کوم ټولومه د اسلام د ښایست ګلونه خو ډېر دي کنه نو دومره ادای دي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنن څه ته هغه ادا کوې کنه د نورو ادایګۍ به درته ضرورت نشي پېښ که د پیغمبر سم طریقې څوک وغواړي کنه نو نورو ته به فارغ نشي دومره ډېر دي. او اسلام کې دومره ډېر علم یخه شوی ده او دومره خوبۍ دي دومره جواهر ګواهر شهپاري دي موږ سره که چېرې د دې په زده کړې کې ټیم ویر کړي کنه درته خوراک فرصت به ډېر میلاو نشي صحیح شوه. اوس دې چې اسلام کا کلمه کیا ہے د اسلام څه کلمه ده په څه سره سړی اسلام دروازې نه دنه کیږي لکه یو سړی د کوټې نه ورچني کنه د کمرې نه د دالان نه څکله دروازې نه نشي موتی سره دا سړی داخل دالان ده یا یو کنه دا شی ته یو سړی مسلم کله ګرځي که یهودي وي نصراني یا څه مذهب بنې نه وي دهري وي مثلا بل څه شی وي دې ته به مسلم کله ایل شي مسلم ورته الیل شي صدا کلمہ وی اسلام کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں دی معنی شو لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ سمنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مبعوث ہے اللہ کی رسول ہے دی اللہ رستول شو پرستاد صحیح شو. اس کلمے کو کلمات طیبہ اور کلمہ توحید کہتے ہیں. دی کلمے تا کلمہ طیبین الشفا کا کلمہ مثل کلمات طیبت کا شجرت طیبت صحیح ده ماغه خبر ده او کلمه توحید نه او تل شي لا اله نشته بل معبود کنه الا الله صرف خدای ټولو نه چش ولا نه پیراغله سنورو کې نشته ده
لیاقت. خو کلمه شهادت نه وتیل شي ځکه شهادت ورکول دي که نه گوهی خو کلمه شهادت سے هغه دویمه کلمه مشمرو کنه الکلمة الثانیة دوسرا کلمه هغه بیا دا ده کلمه شهادت کیا ہے کچوک دونه تپوس وکي نه ته وتی څه کلمه شهادت یہ ہے کلمه شهادت دا ده اشهد ان لا اله الا الله گواہی ورکوں گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں وحدہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اکیلے ذات ہے یکتا ہے صفات میں ذات و صفات کی یک یو دغه غوندې ذات صفات یې چا نشته لا شریک له د هغه څوک شریک نشته په هیڅ شي کې و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے صدی اللہ تعالیٰ بندہ او د هغه رسول ده رسول چې شتل شي صدی الله تعالی یو بنده وي خدای پاک چون کی کنه او شریعت سره نه وي او کتاب سره یې کنه خو دین سره نه وي شریعت صحیح ده